د حیات آباد تاڼې پولیس په یو کاروی کې د لکونو روپو جعلي کرنسي چې کوم ده هغه برآمد کړې ده او ملزم یې نیولی دی. د پولیس دپاره خو دا یو د روټین کاروی ده، خو زه چې کوم تاسو له انفارمیشن در کوم نو د پولیس په دې کاروی باندې ډیر کورونه چې کوم دي هغه د نقصان نه بچ شوي دي. زه دا ویلی شم چې د ډېر غټ نقصان نه بچ شوي دي. دې حوالې سره چې حیات آباد تاڼه کې کوم FIR درج شوی دی، دې کې اسرار خان ASI دی. دی وایي کارخانو پاټک باندې د یو سړی مشکوک ودرولو، وایي چې کله د هغه تلاشي واخیسته نو هغه سره د 500,000 روپو لوټونو جعلي کرنسي ور چې تقریبا د 2 लाख روپو وه. پولیس وایي کله چې دی دا ملزم دی ونیو نو د نوم دی زریاب حیدر، دا د پنجاب حافظ آباد اوسېدونکی دی. پولیس د ده خلاف FIR هم درج کړی دی. پولیس وایي کله چې دی د دې ملزم نه تپوس وکړو چې یاره دا جعلي کرنسي دې چېرته واخیسته، نو هغه وایي چې دا ما په کارخانو کې د یو کس نه واخیسته. هغوی ورته ویل په څونه پیسې، نو ده په 60,000 روپۍ باندې جعلي کرنسي 2 लाख روپۍ اخیستې ده. د پولیس ته ویلي دي چې یاره د سموده مخکې په رنټ باندې ګاډۍ بوتلې وې د رنټې کار والاو نه، او بیا ته یې پیسې غوښتې نو د سره پیسې نه وې، نو دی راله د دا جعلي کرنسي واخیسته چې یاره دا به هغه رنټې کار والا له ورکم. نو دا دونه ظالم دی چې مطلب دا پته نه وه، ځکه چې که دا خو د ورکړی وې او هغه خلکو چرته هم چلولې نو یو خو به هغې پولیس نیولې وې، او که بیا یې ته دونه پته لګېدلې وه نو څونه غټ نقصان دی، څونه سړي زړه خفه شي.